بای ټیک تا نن بای سړی ډوډۍ 30 روپو ته خېټولې ده خو په دې باندې ښه باقاعده موږ د محکمې سره ناست یو. موږ د محکمې خلاف داسې کار موږ نه دی کړی. موږ له 40 روپۍ ریټ راکړی خو موږ 40 نه دی مقرر کړی په وجه د دې چې عوام باندې ریټ ډبل کېږي. د بیلفې نه یو دم 40 ته کېږي. نو په دې کې ماشوم دی او لوی دی بوډا دی مریض دی. کپړه دا سړی په کال کې علي روټۍ خلک 3 ټایم والي چا سره به چای نیسي یا به نه ماشوم به ثابته خوړی شي نه به شي. په وجه د دې چې موږ د 10 روپۍ نورې هم راتاوې کړې د ډوډۍ وزن لږ سیوا کړو 140 ګرام باندې موږ د صاحب سره خبره کړې ده. هغه زموږ سره په دې باندې متفقه شوی و چې 140 ګرام به روټۍ قیمت 35 روپۍ. دکان بندېده ویلي دي موږ د دې لپاره ویلي چې مزید د نقصان سره زموږ مخه راځي نو موږ به د هغې پورې دوکانونه بند کړو د کومې پورې چې زموږ د وړو یا زموږ څه حل نه راوتی. موږ عوامو سره دا نه وایو چې موږ به دوکانونه بند کړو. هړتال خو هغه سړی کوي چې څوک په زړه کې د چا رام دی. زموږ په زړه کې رام دی. زموږ خلک په دوزخ ته یو پیره غورځېږي موږ ورته د ورځې په سوونو پیره غورځېږو. دا کم ریټ د حکومت دی او دا موږ خرڅوو. نو لکه زمونږ بچي او دا چې دي که نه دا به ټول خوار وزاري. لکه اوس ګوره لکه سرکاري کس ته تنخوا سیوا ورکوي څوک په اس بي ایس کې سبق وایي څوک په سواد انګلیش کې وایي څوک په الهدا کې وایي او څوک په زمونږ په سرکاري اسکول کې وایي. زمونږ د سرکاري اسکول ټیچران چې دي هغه خپل بچی قطعا په خپل سرکاري اسکول کې نه داخلوي. ولې چې هغه د هغې نه په لکه او تنخوا لري خو په هغه خپل ادارې مطمئنه نه دي. نو آیا زمونږ د تنواله بچی چې هغه د سرکاري اسکول کې هم د داخلي قابل نه دی؟ موږ خپل رزق نشو د دوه ټایمه پیدا کولی. موږ هغه ته کتابونه څه وایو. دکان مالک یم لکه ته په خدای یقین وکړه چې ما ته به کور کوي غوړي ختم دي نه دی په 15 روپیا نشم اخیستی یا وایي چې ګوړه ختمه ده زه نشم اخیستی. ولې چې 1000 روپۍ د نن سبا د غوړي ریټ دی. غوړي زمونږ د پونچ نه هغه شی ډېر زیات اوټ شوی دی. نو لهذا مونږ هړتال د دې لپاره نه کوو. موږ چې دکان بندېده ویلي دي موږ د دې لپاره ویلي چې مزید د نقصان سره زموږ مخه راځي نو موږ به د هغې پورې دوکانونه بند کړو د کومې پورې چې زموږ د وړو یا زموږ څه حل نه راوتی. موږ عوامو سره دا نه وایو چې موږ به دوکانونه بند کړو. هړتال خو هغه سړی کوي چې څوک په زړه کې د چا رام دی. زموږ په زړه کې رام دی. زموږ خلک په دوزخ ته یو پیره غورځېږي موږ ورته د ورځې په سوونو پیره غورځېږو. دا ډېر ګران کار دی. په دې کې ناست هم ډېره ګرانه ده. نو موږ د عوامو سره بیا هم ولاړ یو. نن چې موږ دا پریس کانفرنس وکړو دا صرف او صرف ستاسو لپاره چې لکه په دې مخکې ورځو کې اوس ما ته سهار یو کس په وایس ولګو په هغه وایس کې دا خبرې کې یو کس ملګري کولې ما ته دا سوشل میډیا والا نو الله خو هر څه دومره ارزانه او هر څه ډېر قسمونه چې لکه زموږ سوشل میډیا والا دي نو هغه پکې دا وایس کوو چې په سهار کې په شلي او غرمه او ماښام په 10 ورکوي لکه دوی زیاتې کوي. نو د دې خبرو د وجې نن ما د پریس کلب ما ځکه دا لار اختیار کړه چې تاسو زموږ وروڼه یې د اول نمبر موږ تاسو ته خپله سخته کېښوده. اوس به موږ تاسو ته ګورو چې کله تاسو زموږ سره عوام زموږ سره شوئ نو حکومت به موږ له خپله ریټ راکوي. حکومت ته هم پته ده هغو ته پته ده چې دې کې څومره نقصانات دي. موږ چې کېنولي وو دا 30 روپۍ چې موږ له ریټ راکړو په دې موږ پوه یو چې هغه به 30 روپۍ 10-15 ورځې میاشت وچلوي که عوامو څه ونه وي یا میډیا څه ونه وي نو موږ به دومره نقنامه جاري کړو. نو لهذا هغه زموږ ته بدنصیبي ده. لکه چند کسان یا هغه به دې خبره پوه نه وو. موږ د سواد میلیونه وړه چې دي هغه د پنجاب د هغې نه نیم په نیم ارزان دي. هغو چې 1 کروړه هغه کې یو د پنجاب نو بل هغه سره وړه پخوي د سرو او د پین په منځ کې هم فرق دی. بل هغو چې دي هغه دلته راغلي دي زمونږ سواد ته. نو زمونږ په سواد کې هغو ځان له یو قسم د هغو په ملک کې تکلیفات او جنګونه وو هغو یو پناه غوندې کې اخیستې ده. زما سره هغه کسان شته زه به تاسو ته رامخامخ هم کړم. اوس هم زما سره په هغه وزن کې روان دي د هغو نه تاسو تپوس کولی شئ. ما خو لنډه خبره دا وکړه او هغې بل ورځ پرچه کړی هم دی شي هغه ستاسو چې کم کس حمایت کوی پرې ټایم کې که نه هغه کس هم پرچه کړی موږ په دې خبره کې. اصل خبره دا ده که نه چې ما تاسو ته لنډ مثال درکړو که مونږ دا کم ریټ د حکومت دی او دا مونږ خرڅوو. نو لکه زمونږ بچي او دا چې دي که نه دا به ټول خوار وزاري. لکه اوس ګوره لکه سرکاري کس ته تنخوا سیوا ورکوي څوک په اس بي ایس کې سبق وایي څوک په سواد انګلیش کې وایي څوک په الهدا کې وایي او څوک په زموږ په سرکاري اسکول کې وایي.
زمونږ د سرکاري سکول ټیچران چې دي هغه خپل بچي قطعا په خپل سرکاري سکول کې نه داخلي ولې چې هغه د هغې نه په لکو تنخواه لري خو په هغه خپل ادارې مطمئنه نه دي. نو آیا زمونږ د تنواله بچی چې دی هغه د سرکاري سکول کې هم د داخلي قابل نه دی؟ موږ خپل رزق نشو د دوه ټیمه پیدا کولی، موږ هغه ته کتابونه څه وایو. نو هغه کښتۍ موږ خپلې سېځلي دي چې آیا د تنواله بچی به انجینر جوړ شي یا به چېرته ډي سي کمیشنر جوړ شي، زموږ مسلې به حل شي، زموږ مسلې به تاسو حل کوئ. او د سرو وړو او د سپینو وړو ډېر غټ فرق دی. که دې عوام زموږ سره اتفاق وکړو چې یاره موږ له د سواد زمین وړو ډوډۍ پخوئ نو قسم دی چې موږ به خوشحال یو. خو څنګه چې د پوینټ ډیمانډ زیات دی، لکه اوس د پوینټ وړو او د میدې په ریټ کې د 100 روپو فرق دی، خو لہذا زموږ نه بګرې والا خوش قسمته دي، هغو نن 700 روپۍ کیلو خرڅوي. او زموږ پراټه چې ده په هغې کې هوټلو کې لکه مثلا کوټه چینار هوټل ته لاړ شي په 50 پراټه ده، زموږ د هغې 3 پیسه ده. او زموږ پراټه بدقسمته زموږ د سهار ماشومانان زما دکان ته راځي، ما پسې راشي 60 روپۍ نیولې وایي 3 پراټې راکړه. زه وخاندم هم خو هغو له 3 پراټې ورکړم، زه مې هره سکول ته ځي په که زه واپس ورېږم خپل مور او پلار ته به ژاړي چې یاره په 30 روپۍ پراټه ده په 40 ته. نو زموږ دا لکه چې کوم تاونونه دي هغه هم وګورئ او ستاسو چې کوم کمې مسلې دي هغه هم تاسو پراته دي. دا کسان چې دي دا ټول انپړه طبقه ده، په دې کې ایجوکیټډ کسان ډېر کم دي. کم چې ایجوکیټډ کسان دي هغه سوق شوي دي، هغه راغلي روټۍ پخوي، 14 والا 14 والا هغه راغلي روټۍ پخوي. ستاسو د سرکار چې کم حق دی، کم د هغو سړي خبره سرپرستي ده، هغه هم موږ په خپل سر باندې اخیستې ده. د هغه تعلیم یافتو کسانو موږ هغوی له 1500 روپۍ ورکوو او هغه د وینې او د خولې سره هغه مقابله کوي او د هغه اور باندې له پاسه ناستي. نو لہذا زموږ د هغه ایجوکیټډ ملګرو هم تاسو خاطر وکئ، کم چې ستاسو کار دی او هغه زموږ سړي خبره موږ ستاسو سره شانه بشانه ولاړ یو او د هغه ایجوکیټډ کسانو موږ مرسته کوو، داسې تاسو زموږ هم د دې غریبانانو مرسته لږه وکئ. نو دا غریب مخلوق چې دی لکوټې به تاسو ته په سکون شي او پراخه به شي. بل عوامو ته زما دا یو اپیل دی چې یاره بهي ټیک ته نن بهي سړي ډوډۍ 30 روپو ته خېټولې ده، خو په دې باندې ښه باقاعده موږ د محکمې سره ناست یو. موږ د محکمې خلاف داسې کار موږ نه دی کړی، موږ له 40 روپۍ ریټ راکړی، خو موږ 40 نه دی مقرر کړی په وجه د دې چې عوام باندې ریټ ډبل کېږي، د 20 نه یو دم 40 ته کېږي. نو په دې کې ماشوم دی او لوی دی، بوډا دی، مریض دی، کپړه ده، سړی په کال کې علي، روټۍ خلک 3 ټایم علي، چا سره به 40 یا به نه، ماشوم به ثابته خوړی شي نه به شي. په وجه د دې چې موږ د 10 روپۍ نورې هم رارتاوې کړې، د ډوډۍ وزن لږ سیوا کړو، 140 ګرام باندې موږ د صاحب سره خبره کړې ده، هغه زموږ سره په دې باندې متفقه شوی و چې 140 ګرام به روټۍ وي، قیمت 35 روپۍ وي. موږ ورته وویل بلکل جي چې 39 ګرام وه، تاسو به خپله کاروئ چې دا هغه به کوئ، د هغې به تاسو حق لرئ. نو انشاءالله زه امید لرم چې زما د الله احکام چې دي زموږ د اپیل به قبول او منظور کړي. بل په سحر کې کم 20 روپۍ چې موږ ریټ ورکړی دا موږ د تنظیم والا د دې عوامو د ریلیف لپاره دا ریټ ورکړی چې سحر کې د 30 روپو ثابته روټۍ یو سړی نشي خوړی. نو موږ د ننوایانو ته اپیل وکړو چې یاره 2 ټایمه زموږ به سره عوام هم دغه کوي، تعاون کوي، حکومت هم تعاون کوي. دا یو ټایم به تاسو د عوامو سره تعاون کوئ، دا روټۍ به تاسو په 20 روپۍ ورکوئ. نو چې یو سړی کم کلاس والا سړی د هغه به بیا سړی خبره طریقه جوړیږي. نو دا 20 روپۍ ریټ موږ په دې وساست باندې ورکړی دی چې یاره عوامو ته پکې لږ ریلیف راشي. دا موږ بغیر ستاسو د ښېګڼې نه او بغیر ستاسو د تعاون نه موږ د دې نه مخکې دا اقدام کړی دی چې یاره عوامو ته د ریلیف میلاو شي. موږ د عوامو دښمني ته نه تیار یو، نه موږ عوامو دښمن ځان ته جوړو، موږ د حق په لاره یو.